بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذروا زما دی قسم وی په هواګانو باندې چې دوړه الوزي فالحاملات وقرا زما دی قسم په هغه هواګانو باندې چې وریځي په مخ کړي فالجاریات یسرا زما دی قسم وی په هغه هواګانو چې کشته روانې کړي فالمقسمات امرا زما دی قسم وی په هغه فرشتو چې د الله پاک احکامات تقسیمي په خپلو کې انما توعدون لصادق بشک د الله وعده د قیامت بالکل رښتونی ده وان الدین لواقع بشک د حساب کتاب رز راتلو واله ده والسماء ذات الحبک بشک اسمان خاوند د لارو دی انکم لفی قول مختلف بشکا دا خلق په یو اختلافی خبره کې دي یوفک عنه من افک دا دی کوم خواګرځي قتل الخراسون هلاک شو اٹکل چلون کی خیال چلون کی ګمان چلون کی الذين دا خراسون آغا خلق دی هم فی غمرة ساهون چې په شک کې پراته دي یسألون او بیام تپوس کئی ایان یوم الدین چه قیامت بکلی یوم هم علی النار یفتنون دا دا دی دا پارا دا کمی خرز دا یوم هم علی النار یفتنون پا دا غرز بانی بدی پا اور کے ازمیلی شی زوقو و تبوی فرشتی اسکے فتنتکم اس ازمیخ پل هذا الذي كنتم به تستعجلون آغا چستاسو و تتلوار وا ان المتقین فی جنات وعیون فرزگاران با باغونو کی آخذین ما آتاهم ربهم علی بدا اللہ احسانات انهم كانوا قبل ذلك محسنین زکا چی دی با مخ کل عمل کو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون د شپې به لګه حصہ کې ډډه ورکوله کټلا وبالاسحار هم يستغفرون او د سبا په وخت کې به بیا توبې ایستي وفي اموالهم حق للسائل والمحروم او د دې په مالونو کې به خیر زکات دواړو وفي الارض آیات للموقنین او پزمکه کې هم ښکارا نښې دي د پاره د یقین کوونکو وفي انفسکم او انسان استاسو په ځانونو کې هم افلا تبصرون لکخو نظر اوکې وفي السماء رزقکم په اسمان کې استاسو رزق دی چې په شکل د باران دی وما توعدون او هغه چې الله د سره وعده کوي چې جنت دی ورب السماء والارض زما دی قسم وی پر رب د اسمانونو او د زمکو انه لحق مثل ما انکم تنطقون الله چې کوم نه بیان کړی دا داسې رښتیا دي لکه تاسو چې یو بل سره خبرې او وعده کوي منګه سورې ذاریات شروع کو سورې ذاریات ټوټل 360 کلمات ته او 1287 حروف دي رسلو د سورہ احقاف نه نازل لے ترتیبی نزولی 67 دے او هم د دی صورت تواتر دے پا دی مخکنی صورت کې هم اللہ پاک وعد او وعید ذکر کرو خپل نخی د قدرت یہ ذکر کړي او په سورہ ذاریات کې هغه ذکر دي د سورہ ذاریات تفاسیرو د دیوډمبني سلورو آیاتونو سلور ترجمه کړي خاص کر سراج المنیر زاد المسیر احکام القرآن د امام ابوبکر جساس او روح المانی منګ بتنا یو تفسیر او یو معنا والو نو موږ ته آسان شي سلور واړه چې کوو موږ باندې بغړ وډ شي نو موږ با دا غینه یو معنا والو والذاریات ذروا ذاریات دا ویلی شي هواګانو ته او ذرو ویلی شي الوتو ته زما دی قسم وی په هغه هواګانو باندې چې هغه دور یې لوزي یعنی یو خوف یو یره او یو تمه درې واړه څیزونه پیدا کوي کله چې هوا راشي نو په هغې کې د انسان یری چېرې هسې نه دا طوفان کې تبدیل شي او ماته نقصان ورسوي په هغې کې دا یری چې هسې نه
د دې هوا د لاسه زما فصل خراب شي او هم پکې دا تمی چې د دې هوا سره به باران راشي او الله پاک به په ما رحم وکړي. نو په دې وجه الله پاک په هواګانو په هغه انقلاباتو باندې قسم وخوړه. ځکه قسم چې مونږ خورو نو د قسم یو ځان له خپل وزن دی او هغه وزن دا دی چې قسم مونږ په داسې څیز باندې خورو چې هغه څیز باندې زمونږ اعتماد دي. نو زمونږ د الله په ذات اعتماد دی نو مونږ په الله قسم خورو. اوس الله پاک په خپل الله دی، الله لوی دی، نو الله به په چا قسم خوري؟ الله په خپل مخلوق قسم خوري. الله وی والذاریات ذورا، زما د قسم وي په هغه الوتونکو هواګانو باندې چې هغه دوړي ځان سره راوالوځي. فالحاملات وقرا، زما د قسم وي په هغه هواګانو باندې چې حملداري، یعنی هغه ډکي، هغه د اوبو نه ډکي وریځې ځان سره راولي. فالجاریات یسرا، زما د قسم وي په هغه روانو هواګانو باندې یسرا چې په اسانۍ سره ځي، کشتۍ له دیکه ورکوي. د دې انسان د ضرورت څیز دی دا کشتۍ چې دا په دریاب کې روانه ده، بل څه طریقې نشته، بادبان ورته لګېدلی دی. نو فالجاریات دی جاري کي یسرت په اسانۍ سره، هوا موافقوي او پکې ښه ښکلې روانه شي. فالمقسمات امرا، زما د قسم وي په هغه تقسیم کارو فرشتو باندې چې الله پاک هر یو فرشتې له خپل خپل کار تقسیم کړی دی. د اسرائیل علیه السلام خپل کار دی ارواح دي، د جبریل علیه السلام خپل کار دی وحی دي، د اسرافیل علیه السلام خپل کار دی شپېلې ده، او د میکائیل علیه السلام خپل کار دی هواګانې دي او باران دی. بیا د هغې خپل یو سټاف دی او هغې خپل سټاف ته هغه کارونه په حواله کي. الله پاک وایي لکه څنګه چې دغه ټول حق دي، نو د دې څلور واړو قسمونو جواب دا دی چې انما توعدون لصادق، د قیامت ورځ به حق ده، د قیامت دا ورځ راتلو واله ده او د قیامت په دې ورځ باندې به الله حساب کتاب کوي. الله وی ولتبعثن، خامخا به زه تاسو راوچت کړم. حضور ورته ووایه ولتبعثن خامخا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. سورة تغابن کې الله پاک فرمایي څه ګمان دی د کافرانو ان لن یبعثوا چې دوی به راپورته نه کړي شي. نو ته ورته ووایه ولې نه؟ قل بلا وربي لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم، راپورته به هم کي او ستاسو به ستاسو د عمل نه مو خبر کي. الله وایي انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، حساب کتاب هم حق دی. دا دلته کې دین په معنا د حساب کتاب باندې یو دین دی یو دین دی. دین ویلی شي کارسته او دین ویلی شي عقیدې ته، او دلته کې د عقیدې نه مقصد حساب کتاب دی. والسماء ذات الحبک، الله وی اسمان خاوند د لارو دی، د فرشتو د لارو دی، فرشتې پرې راکوزیږي، د انسان عملنامې هغه چې کوم دی نو خیږي او انسان ته احکامات راکوزیږي. انکم لفی قول مختلف، دا خلق په اختلافي خبرو کې دي، په مختلفو اقوالو کې دي. د الله په ذات باندې د دې شک دی، د انسان په اعمالو باندې د دې شک دی، په کارونو باندې د دې شک دی، او بل د الله پاک راوړل شوي دین موافق دی خپل عمل نه کوي. الله پاک سوره عاشیه کې د هغې تفصیل بیا وروستو به موږ ته راشي. الله وایي عاملة ناصبة، دا انسان چې دی خو عمل کوونکی دی، خو ناصبة دی ځان ستړی کوي. هسې څنګه ځان ستړی کوي؟ دی زما د قول مطابق نه کوي. زه ورته په قرآن کې یو څه ښیم او دی بل څه کوي. دی که خیرات کوي، که صدقه کوي، که زکات ورکوي، که اسخات کوي، که نفل کوي، که تهجد کوي، که فرض کوي، که واجب کوي، که سنت کوي، په خپله طریقه باندې کوي. دی زما طریقه باندې نه دی روان. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله شام فتح کو او شام ته لړو، نو یو راهب راغی. هغه راهب د ډېر زیات عبادت د وجې نه ډېر زیات راغونډ شوی و، داسې هډوکي پکې ښکارېده سم. عمر رضی الله تعالی عنه په چړه شو. صحابه ورته ویل حضور دا راهب دی، عیسایي سړی دی، په ده باندې د ژړا څه دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي، دغه ورته وایي عمر رضی الله تعالی عنه وایي ژاړم په دې چې ده ځان بې ځایه وکړو، دا ده په عبادتو باندې دومره ځان کړولی، دا د لوږې تندې تېرې کړي. خو الله پاک وایي عاملة ناصبة تصلى نارا حامیه. یو انسان دی، موږ ورته پښتو کې وایو هندوستړی خدای ناراضه.
ځان به ستړی ستومانه کړي، عاملة ناصبة، ځان به ستړی ستومانه کړي، لیکن تصلا نارا حمیه، هته به ګرم اور رسي. ځکه چې د عبادت ټولې طریقې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د راتلو نه پس هغه بندي شوي دي، صرف هغه طریقه کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي په دې طریقه باندې وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي مونځ داسې وکړي هغه شان دی وکړه، زکات داسې ورکړه هغه شان دی ورکړه، جهاد داسې وکړه هغه شان دی وکړه، معاملات داسې وکړه هغه شان دی وکړه. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام انکم لفی قول مختلف دي، پکې ځان له لارې ایستي دي. یوفق عنهم من افق، د حق نه تختی، قتل الخراسون، دا کوم خلق دی تباشو، هغه خیال چلونکي چې هغه خپل خیال باندې عبادت کوي، دین د ځان تابع کړی دی. الذین هم فی غمرة ساهون، هغوی بې پروا دي، هغوی غفلت کې پراته دي. یسألون ایان یوم الدین، د قیامت تیاری نه ده کړې او د قیامت په باره کې تپوسونه کوي، وایي قیامت به کله وي. یوم هم علی النار یفتنون، دا خو داسې ورځ ده چې دوی به په اور باندې ازمیلی شي، نو دوی یې ولې تپوس کوي. ذوقوا، فرشتې به ورته وایي ذوقوا اوسکئ فتنتکم، اوس خپل ازمیښ. هذا الذي کنتم به تستعجلون، ستاسو ته ډېره تلوار ونو، تاسو بار وخت وي قیامت به کله وي، قیامت به کله وي. وان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم، پرهیزګاران خلق به په جنت کې د هغوی دپاره به انعاماتي اخلي، به د الله پاک انعامات. موږ بیګا ویلي وو پکې خبره پکې کړې وه، الله وایي زه به خپل احسانات کومه. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، ولې الله وایي دوی په ځان اونې غندې راښکلې وي، دوی عبادتونه صحیح کړي وو، دوی پټې مونځ کړی وو، پټې مې روژه نیسلې وه، پټې مې حج کړی وو، پټې مې زکات ورکړی وو، دین د ځان نو تابع کړي، د دین تابع شوي وو، په خپل نفس یې خپه ایښې وه، خپل ضد پښتو یې د دین په مخ کې یو طرف ته ایښې وه. محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، الله وایي د شپې به یې ډېر لږ کټله ډډه ورکوله، یهجعون کټله به یې لږه ډډه ورکوله، بس صرف دا به یې نه کول چې خوبونه به یې کول او 9 بجې به راپاڅېدو، نه د ماسخوتن مونځ به هم کوو، ورسره بیا چې کوم دی نو د سارې مالي مونځ هم کوو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی چې د ماسخوتن مونځ وکړو ورپسې د سارې مالي مونځ وکړو، دا ټوله شپې په عبادت کې راله. وبالاسحار هم یستغفرون، او په سبا کې به یې توبې ایستي. نو چې د تهجد یې وکړه نو توبې یې ولې ایستې؟ آیا زما دا عبادت به الله قبول کړي او که نه؟ آیا زما دا بدن، زما دا نیت، زما دا کپړه دا د دې قابله ده چې الله ته سجده ولګوم؟ د دې دپاره به ورسره استغفار کوو. لکه څنګه چې تبلیغ حضرات وایي ګشت کوو، ګشت د پیغمبرانو عمل دی، خو ډېر لوی عمل دی، هسې نه زموږ نه پکې کوتاهي شوي په دې وجه باندې استغفار به پکې وایو. د الله پاک وایي ورسره به استغفار د دې دپاره کول چې هسې نه زموږ نه پکې کوتاهي شوي. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، او په مال کې به حق، یعنی حق به ورکو د غوښتونکي دپاره هم او د نه غوښتونکي دپاره هم. هغه سړي چې به ورته لاس نیسو به یې راکړه ماله، او هغه سړي چې هغه به بسیماهم د به په نښو پېژنده، د دواړو خیال به یې پکې ساتو. وفي الارض آیة للموقنین، په ځمکه کې هم ښکاره نښې، ای انسانه په دې ځمکه کې هم ستا دپاره ښکاره نښې دي. هم دکه یو قسمه ځمکه ده، یو قسم باران پرې ورېږي، او بعضې ځمکه ستا دپاره زرخیزه ده، بعضه ځمکه ستا دپاره بنجره ده، اکه ځمکه بیا ستا له ذیم درکوي تا پټوي. وفي انفسکم، او ستا په خپل ځان کې هم نښې دي. که ته ځان ته وګورې چې ته د کم حد نه روان شي او کم حد ته راواپس شي، ستا مخکې طاقت څنګه وي، ستا وروستو طاقت څنګه وي. افلا تبصرون، لږ سوچ نه کې. وفي السماء رزقکم، په اسمان کې ستا رزق دی، یعنی الله وی کور دا رزق ورکوونکي زیمه، حالانکې کم د اما کمانې دله راولمه. وما توعدون، او هغه چې تا سره وعدې کېږي د ښې زندګۍ او د جنت. ورب السماء والارض انه لحق، زما دی قسم وي ستا په رب باندې، الله په خپل ذات قسم خوري، زما دی قسم وي ستا په رب باندې چې مالک د اسمانونو او د ځمکو دی. انه لحق، دا خبرې چې کومې الله پاک وکړې، دا مثالونه یې چې راته بیان کړو، دلایل او ثبوتونه یې درته پیش کړو، دا داسې حق دي مثل ما انکم تنطقون، لکه څنګه چې تاسو یو بل سره وعدې وعید کوئ، هلکه سټام لیکو، هلکه رسید لیکو، نو لکه څنګه چې په هغې یقین دی او هغه خبره کوي، دقه شانتې دا خبره هم کوي، دا چې بعد بعد الموت شته، جنت شته، دوزخ شته، نیکوکار شته، نافرمانه شته، سزا شته او جزا شته.